عرض کړو چې یو قبول د توبې د مسلمان دی او یو قبول د توبې د کافر دی. د مسلمان توبه الله هر وخت کې قبلوي او د کافر توبه چې څو وخت کې انکشاف د احوالو د آخرت پیوشي نو بیا دغه وخت کې د باس د توبې چې دی هغه نه قبلوي. نو عزیزانو الله دې وکړي چې خدای مونږ ته توفیق راکړي د خپلو ګناهونو د الله نه د معافی وغواړو. بیا 13 جمعه ما تاسو ته عرض کړی چې په دې امید کې مه اوسه چې زه توبه به وباسم. ګناه کوه توبه به وباسم. کېدای شي چې داسې حالات پیښ شي چې د توبې توفیق درته نصیب نشي. لکه نن سبا حالات وګوره قصه خانه کې به روان او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه شوی. ریل ګاډي کې بناسته او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه بشي. نو که د توبې توفیق خدای پاک درنه تاسو خیال راغلی. نن سبا ستا د ملک حالات وګورئ چې څومره د پاکستان دنیا دې وخت کې پریشان ده. الله دې امان راکړي. عزیزانو دا بمونه چې ستا په ملک نن کم خلاصي. ما پرون د خپل ضلع ډیپټي کمشنر ته وویل چې د دې د بنیاد سراغ ولګوي چې دا بمونه خلاصيږي. ولې خلاصيږي؟ نو هغه وویل چې کابل یې کوي. نو ما ورته وویل چې کابل زمونږ په وس کې دی یا د مسلمانانو د ملیانو د تقریرونو په وس کې دی؟ نن ستا د ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پاره سسکای لګیا د خپل کرسۍ د بقا د پاره سسکای لګیا. عزیزانو ستا د ملک بمونه هغه د ملیانو په تقریرونو یا د ملیانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو دا د علاج دا نه دی. د دې علاج دا دی چې بین الاقوامي سطح باندې کابل سره خبرې وکړي. خبرې ور سره وکړي چې ولې خیر د دې به کېږي څه. دغسې به خلق راځي او د پردی مور بچي به کباب کېږي. پلاره به روانې او خپوی به هم په ځان نه تیکه تیکه به څادرې به دې په اوږی بازار کې به ښځه وایي بچو له روټۍ ګټلو ته تللی دی ورته به دې تیکه تیکه راوړي. خیر دا به کېږي څه؟ دا بمباري به تر هغې پورې نه بندېږي چې تر څو پورې موږ د امریکې رزیل حکومت بایکاټ نه کړی. دا موږ اولی امریکا او من از بیگان اگا هرگز نن عالم کے بامن ہر چی کردہ آشنا کر. ابل اشپا زود مفتی محمود صاحب زوئے اسپتال تلا پا اسپتال کی میں اگا کسانو کتا چھ دا چاخ پی نشتا دا چاپ بدن پوری یو چٹاکے وخا نشتا بالکل کباب شوی پراتے دی تیکا تیکا پراتے دی. دا با کی گی سا د صوبه سرحد حکومت ناکام دی. صوبه سرحد حکومت صوبه سرحد را ټینګولی نشي. آیا په دې کې ده چې استعفا دې ورکړي. مړه نو داسې شرمېدلې صوبه به دې چېرته لیدلي چې تر اوسه والا ګورنل نه پیدا کړي. چې میګویانې دي کله د یو کور کې ډولکي شروع شي هله زما نامه اخبار کې راغلی ده ګورنل کېږم. کله د بل کور کې ډولکي شروع شي چې هله زما نامه راغلی ده یعنی کېدای شي ستاسو نامې هم پکې راشي. دا تاسو صوبه ده یعنی زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنل شي. نو دا حکومت ناکام دی. د بلوچستان حکومت ناکام دی. تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي. تمام گریس سټیشن یې ورته والوزولي. د دې علاج د ملک منتخب
او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا دی ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا دی سیول وار تاسو پیژنئ خاورې پیژنئ سیول وار پیژنئ خټکی پیژنئ امونه او خټکی پلار روان یې امم پلاس کی او دغه چل بکوي پوستکی پلار بل اور دکان مخه ته یو په خو روغه سر مات کسړی توبس د کوي چرته دا پیژنئ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې انخلي نو تم مسلح او غیم مسلح دي نتیجه به صحیح زبتا وجنم او تم ما وجنه خپلو کې به سره کباب شو امریکا به سور لزر میل لره د خیر په غونډه ناس دی ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا نن ستا ملک سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کی سر نشته په خبرو نه پوي د دې حکومت خبرې تاسو اوري لګي خبرې اوري زمارونو خیر بشي دغه تشویش خبر زما کور روان شو بچی می والوته بچی می تیکا تیکا په هسپتالونو کې پراته دي او ته د تشویش خبره نه نن ستا زمون بچی مړ کېده دی حکومت تداسي دي لکه د دوبي خرچه مړ والله دس نه مسکی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې لولې راځي ته زما په تحفظ کې ناکامې زما په حفاظت کې ناکامې ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی نو ته مالا هسپتال له پوښتنې لولې راځي خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې ما جنازې ته راغلې ستا د لاسه ما سره دا کړي ته حکومت نه یې بل ابل ته وګوره ملک کې پردي بچي کباب کیږي د تله بیت الله شریف کې ناشته دعاګانې وزیر اعظم ته وګوره ملک بچي کباب کیږي لګیا دی د راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي د ملک ته د مسلم لیگ ډېر ضرورت دی د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی کله د ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت بیا وزیران وګوره عید ملن پاټای ورته کی بچی غوخه په هسپتالونو کې پراته دي دی ته عید ملن پاټای کی دا خو محمود غزنوی و چې د یو بوډای د بچی جواب د ټول هندستان ناغسته و په ځان روټای حرام کړي و چې والله کا روټای ترغه و خرم چې د دې کونډې د بچی بدل می د ټول هندستان نه نه اغسته دا استعمال کړي کومنګ یو ځان لا روټي خلاصي والله قبل شپه ما دا اورولیدو ما روټای نه ده والله کترنه مزره معززانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپل کوي د خپل ځان حفاظت په خپل کوي حکومت نشي کورونو حفاظت په خپل کوي وی خو صحیح دکانداران یې ارڅوک چې در ترانه نوزي د غل په نظر ورته ګوره ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش نو د ځان حفاظت په خپله کوه د کورونو مخې ته لارې موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ نی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو به ټکتنو
ما ته وی چې ایکي مالې روټي نه ما ته وی چې روټي کې غړي دې پېن مال ظالم روټي ته ساګ ویلے پلیٹ اکاسا ود لڑکی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوں اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتے سی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتا تواڈے نال بیل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے خاص ا سکڑا کرا دغه کوو مړای کې خدا دغه چل کوو دغه ور سره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نا نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال کو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره خان په کمره کې دنه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند او په دې خانه راکې چراکې خو نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې دا د په شکل چنډخان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص هغه منډه کتانې تر پوټیو چې خپل نوکر وال پولیس راغې نوکری اونې وو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل ک اجازه تي نو عدالت عالیه کې عزت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم هغه ورته جزې والے ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی کہ बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता हूं माफी در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دې عالم زه او معافی در نه زغوال دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں خزے نن راته یو جنې ټلیفونوں کو پڑ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دي په کې سګوري ته چې بارودي دا دړدړای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک چې هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان ٹھیک شو خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک خلق تب خلق وگی خو اس د جمعې پشپا بخلق تبارک الذی ته وگی خو
सूरत यासीन तबे होगी खो په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې پښپا هغه ته ناست نو د دم قوم مبلغینم دما سهار چې تاسو را پاسې یهرا بیګا جوړی ده ملنګي پکې لاڅه اوس خدای خبر چې ملنګي څوک ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګورې کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباش چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کو ودا زمانم زیات او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی